ائمہ اربع امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، دا ټول زمن سرور امامان چې دي پورا په دنیا کې الله پاک د دین کار غستلې دي، دا سرور امامان په دې خبره باندې اتفاق ساتي چې چا خپل زنانه لا په یو بنا باندې درې طلاق ورکړو، درې طلاق به واقع کیږي. او په دې باره کې امام بخاری رحمه الله نوالا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله پوری دا ټول محدثین هم په دې خبره متفق دي چې چا خپل خزیلا درې طلاق ورکړو نو درې طلاق به واقع کیږي. او محدثین دا ټول د یو خبره کوي چې یو سړی خپل زنانه ته درې طلاق ورکړو نو بیا به درې طلاق. لیکن بعض خلک چې درې طلاق چا خپل خزل ورکړو نو دا درې نه دي، دا یو دي. او په دغه ځای کې دا خلک ټول په ګناه کې مبتلا سي او ځان نه خبر نه چې خپل خزل درې طلاق ورکړي، یو طلاق دویم دریم، دا درې طلاق هي دي، دا یو طلاق نه دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په زمانه ابتدا کې داشن مسله وا چې چا با خپل خزی ته وی انت طالقن انت طالقن انت طالقن، تا طلاق دے تا طلاق دے تا طلاق دے، دا به یو طلاق شمارل کېدو. لیکن دا چې د دې مصداق بسو کو د دې مصداق هغه زنانه بوا چې کومې زنانه نکاح شوی لیکن رخصتی نه وشي، هغه زنانه باندې دا حکم دی. هغه زنانه چې نکاح شوی دی رخصتی نه ده شوی، خپل خاوند ته نږدې شوی نه ده، نو کاغی ته خاوند وي تا ته طلاق دے تا ته طلاق دے تا ته طلاق دے، نو د دې نه مراد یو طلاق. ولی زکا چې دا خزه په یو طلاق باندې د خاوند نه جدا کیږي، نو یو طلاق واقع شو، انت طالقن یو طلاق واقع شو، هغه نه بعد چې دویم او دریم طلاق وي نو د هغه طلاق څه حیثیت هم نشته، ضرورت هم نشته، دا خزه د خاوند نه جدا شو. دا سره مسله دا هغه زنانه مبارک نه دي چې کوم زنانه رخصتی شوی، هغه زنانه مبارک نه دي چې کوم زنانه په خېټه کې بچي، او هغه زنانه مبارک نه دي چې کوم زنانه بوډۍ او خپل خاوند سره پاتې شي. دا دي هغه زنانه په مبارک دي چې کوم زنانه نکاح شوی لیکن رخصتی نه شي. او دغه شان مسله د موز قرت په مبارک ده چې د هغه په مبارک کې د غیر مقلدین داخلك پریشان کړي. هغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. موز دا خلق نکیږي چې کم خلق په موز کې سوره فاتحه نه وي، الحمدلله رب العالمین نه وي، دا خلق موز نکیږي. وس دی دا حدیث چره هر چاته وای چې را کته امام پس شاته ولاړی او تا سوره فاتحه ونوی نو ستا موز نکیږي. خلق عام خلق غریبان خبردار نه، نو دی ورته دا حدیث پیش کی چې وګوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا سوره فاتحه ونوی دا موز نکیږي. دا حدیث بالکل صحیح دی. او دې حدیث بارکه څه قسم څه شک شوبه نشته، دا د پیغمبر علیہ السلام حدیث ته. لیکن دا حدیث هغه سړي په باندې کې دی چې کم سړی یازي مسکي. دا حدیث هغه چا په باندې کې دی چې کم سړی یازي مسکي. دا هغه په باندې کې دا دی چې هغه سورې فاتحه نه وایي، دا هغه مسنکی. لیکن کم سړی چې امام سره مسکي کاغه سورہ فاتحه ونوی بیاغه مسکیږي، او هغه ته ضرورت هم نشي سورہ فاتحه، بلکې حکم دی
چې دا سره امام پس ولاړ دی به سوره فاتحه نه وایي ولی امام چې سوره فاتحه وي سورت وي بس د امام سوره فاتحه او سورت ستا سوره فاتحه او ستا سورت یاد ته ځان لا سوره فاتحه او قرات په امام پس نه کوي اللہ رب العزت سورہ اعراف په آخر کې فرمایي د انفال لمخ کې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې کله قرآن به لیکيږي تاسو اورئ فاستمعوا له نو قرآن به اورئ چې قرآن به لیکيږي په زوره تاسو ته आवाज راځي فاستمعوا له نو غوږ به کېږئ اورئ به علماء فرمائی د دینه مراد د سار مزده د دینه مراد د ماقام مزده د دینه مراد د ماسوتن مزده ولی په دې دریو منځونو کې امام قرات په زور راځي استاد پر حکم دی تا غوږونو ته आवाज راغی بس تمام او باقی د دینه یا پاتې شو د ماسپخین مز او د مازیګر مز نو پاغي بارک دی الله پاک د دینه مخ کې حکم دی وانصتو خاموش او پات امام پس تاسو راځي ماسپخین مسکی مازیګر مسکی بس تاسو ما خاموش پات شي چې امام قرات اوري امام بخاری رحمه الله استاد دے ابن حبان هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکه چې دی دا د هغه صحیح مبارک دی چې کم سره او یاز مسکه امام بخاری رحمه الله استاد دے ابن حبان هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکه چې دی دا د هغه صحیح مبارک دی چې کم سره او یاز مسکه واستاذ د قران کریم بل یو آیات خو الله پاک فرمائے واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة مسکایموي مسکای زکات ورکوي الله حکم دی کنه دی زکات ورکوي نو اوس دی الله پاک دا حکم چې زکات ورکوي نو دا الله پاک چا دی ویلي ټول خلکو ته ویلي نو ته غریب تاسو سره پیسې نشته ته زکات څه شي ورکوي او دا حکم هغه سړي دی پاره دی چې چا سره پیسې دي دا نه چې ته دا حکم وایي او هر چا ته بیانول شروع کی چې زکات ورکا زکات آسو کی کپڑے خرچي کی سجلو کی سوالو کی پیسې نه وایي زکات ورکی نه بابا دی الله پاک دی حکم کې خدا خبر نه چې غریب دی اور کی مالدار دی اور نو استاد حکم رانی او په هر چا باندې لګای نه د دې مصداق هغه خلق دی چې کم خلق مالدار دی الله والا مال ورکړي هغه به زکات ورکړي الله پاک فرمایي مزبکه دا مز پار چا باندې فرض دی ضروری ده وځدان چې ته سړو کې معصوم دی 2 کال معصوم دی هغه پلار کې ونی سي سفر هو کې هغه ته مز وای نه بیا هغه د دې مز وس مصداق نه دی د دې موږ مصداق هغه خلق دي چې کم خلق عاقلان دي بالغان دي مسلمانان دي او په هوش حواس کې دي دا کوم د دې معصوم دي باندې نه نو کوته وای چې انا د پیغمبر اسلام حدیث یا قران کریم یو آیات ته او زه دا پار چا باندې فټ کوم او دا غلطه مسلې بخل کو تخیم نداشت مکو دا دی الله حکم دی کم سړی چې خپل خزله درې طلاق ورکړل هغه درې طلاق واقع شي او دا سره د خپل خزله واپس رجوع نشي کولای تر دې پوري چې دا خزه عدت تیر کی او دا خزه بیا بل چا سره وعده کی او بل سره په خپل مرزي باندې پریدي بیا غ عدت تیر کی نو کدا خاون واپس غاړي چې زدي سره وعده کوم نو کوي دا دومره سخت حکم الله پاک تاسو لپاره ولې یې ده زکه یې خره چې تاسو له شرم راشي تاسو سره راشي شرم دل راشي چې ولې دا طلاق دی الله دی مخلوق دی لپاره خامخات له استعمال